لوی اختر د قربانو د غوښو د خوشحالو اختر دی. چرته که یو طرف ته د څاروو په قربانۍ سنت ابراهیمي فریضه ادا کولی شي، نو بل خوا د قربانۍ غوښې په هغه چا چې قرباني نه کړي ویشلو سره د هغې ضرورتونه پوره کیږي. اومه غوښه به څوک ویشي یا نه، خو د قربانۍ د غوښو پخلي او چمیانو ګاونډیانو خورولو روایت چې د پخوا راسې په کلو کې موجودو شاید چرته وي او کنه، خو د کوز د رادینزي شالم بابا کې وس هم دغه روایت موجود دی. د شالم بابا سیری علی جان او برچم ولایت خان د خپل پلار نکاح تړه ژوندی ساتلي وزیحي غوښې پخ کړي، سپینه شوروا او کورني تنور ګرمې ډوډۍ سره چمیانو ګاونډیانو خورولې ده. زما علی جان نوم دی او د شالم بابا اوسیدونکی یم، خاص سیری. او دا لوی اختر په ورځ باندې چې مونږ کومه قرباني وکړو، نو دا قرباني کله زمونږ پلار نیکونه چې به کوله، نو په هغو به هم دا یو رواج و چې دا به درې ځای کړه، دا یو ځای په غریبارانو کې وشله، دا دوه ځای به پخه کړله، او د دې سره به ساده روټۍ او ساده شوروا. د کلي چې کم غریباران خاص عام ټول چې څونه خلک دي، نو هغو به راغلل او دا روټۍ خوري. بیا دا رسم زمونږ والد صاحب چې وو، هغو به هم مطلب دی په هغه طریقه دا دغه جاري وساتلو. اوس زمونږ والد صاحب هم وفات شوی دی، نو بس مونږ هم هغه طریقه کار دی او په هغې طریقه کار باندې روان یو. او هغه قرباني چې وشي، نو درې حصې شي، دوه حصې پخې شي. دا یو حصه چې نو غریبارانو رشته دارو هغو ته ورکړی شي، او د کلي چې کوم عام مطلب دا دی غریباران او امیر او څونه خلک چې نو ټول راشي او روټۍ وخوري، دعا وکړي، او بیا هغې نه بعد ځي. خواله زمونږ د مشرانو دا دستور دی، مونږ په هغې دغه باندې کوو، به یې ډېر خوند کوي. او الله دې هر چا له توفیق ورکړي چې به یې په خپلو علاقو کلیو کې دغه شان دغه کوي، پروګرامونه را ډېر خوند کوي. او داسې زمونږ د مشرانو طریقه کار دی چې هغو د ډېر پخوا نه، بلکې دا پته نه لګي د کومې زمانې نه دا سلسله را روانه ده. او په دې طریقه باندې چې کوم دی دا کور کې دغه غوښه پخه کړي ساده په اوبو کې، او بیا چې کوم دی چم ګاونډ ته وینا وکړي او خلک ټول راځي، او ښه په مشترکه انداز باندې چې کوم دی دا مونږ دا خلک یې خورو، او ډېره خوند کوي، ډېره مزه کوي. او په دې کې چې کوم دی نو کوم ضرورتمند خلک چې نو هغو پکې هم راشي، او هغو هم میلمستیا وشي، او کوم چې د چم ګاونډ خلک یې هغو هم راشي، او ډېر په مینه باندې چې کوم دی د دې دغه کېږي. او دا پخوانۍ زمانې یو رواج دی او یو دغه دی طریقه کار دی، یو را روان دی، او انشاءالله چې دا به موږ دغسې جاري ساتو. د وزیحي یعنې قربانۍ د غوښو پخلي روایت په هکله د یو کلیوال ریاض خان وینا ده. دلته کې راغلي وو، دا زموږ د تره زامن دي، د قرباني پخ کړې ده، موږ ورته وزیحه ووایو. او دا زموږ د پخوا نه یو ډېر ښایسته رواج دی چې دا قربانیانې موږ وکړو. نو دوه پخوا خو دا طریقه وه چې دوه کوره به ملګري کېده، سهار او دوه ماښام دا قرباني به پخېده، او ټول کلي لوی واړه مسافر که به څوک راتله، د کلي ټول خلک دلته کې راځي او دا خوري. مشران، هغه مشران چې هغه کور دلته نشي راتلی، نو هغه مشرانو له بیا مونږ دیو په لوښي کې خپل غوښه شوروا او ډوډۍ هغه مشرانو له چې هغه بهر ته نشي راتلی، نو هغوی له زنانۍ او که نارینه هغو له کور ته لېږي. او بقایا دلته کې دا اوس زمونږ ټول د کلي خلک را روان دي، سره راغلي دي، څه وخوړه څه اوس ناست دي، او ډېر یو ښکلې طریقه ده چې دا قرباني زمونږ پخېږي، مونږ یې خورو، او لکه ډېر خوند کوي، او زمونږ یو زوړ رواج دی. په شالم بابا کې د لوی اختر د قربانۍ غوښو پخلي دا روایت د کلیوالو منځ کې د یووالي نښه هم ده چې د کوره هر څومره کسان یې وړوکي او لوی د تمیز نه بالاتر ځي او خوري. په شالم بابا کلي کې د قربانو د غوښو د پخلي دا سلسله د یو نامعلوم تاریخ نه را روانه ده چې خلک د قربانۍ غوښې پخی او په چمیانو ګاونډیانو باندې خوري. نن هم کم از کم په 8 کورونو کې غوښې پخ شوي دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، شالم بابا، کوزدیر.